إياك نعبد وإياك نستعين ثم إنه لما ذكر الحقيقة بالحمد د دې ځای نه واخله هغې صفحې نیمایي پورې و ایا ضمیر منفصل دې عبارت کې علامه بیضاوی د التفات من الغیبة الى الخطاب درې نکتې بیانوي. یو نکته ده ثم انه لما ذکرنا تر هغه ځای پورې بنیا اول الکلام دې کې به نکته مصححه د خطاب د علماء ظاهر په نیز باندې بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کې خطاب شوی د علماء ظاهر په نیز د دې خطاب نکته څه ده؟ خبر غایب کې روانه وه. باطن په نیز به بیان کې صوفیو په نیز دا به ذکر شي. بنیا اول الکلام نه تر ومن عادت العرب التفنن فی الکلام اول صفات الہیہ غائب په صیغو سره ذکر شو. اوس رجوع کړه خطاب ته ایاک نعبد و ایاک نستعین. صوفیو په نزد د دې څه نکته ده هغه بیان کړي. دیم باس ومن عادت العرب نه واخله تر وهي ضمیر منفصل پورې دې کې به نکته مصححه د خطاب بیان کړي د علم بلاغت د علماو په نس په پوښتلې. اول علماء ظاهر د علم ظاهر علما سوئی چې د انتقال د غیبت نه د غایب نه خطاب ته وکړو. دې کې څه نکته ده؟ درې فائدې ذکر کوي. یو خدا دا چې د غایب نه لاړه مخاطب ته دا انتقال عدل الاختصاص دی، په اختصاص ښه دلالت کوي. دویمه فائدہ پکې دا لږ چې ترقي د برهان نه عیان ته وشوه. درېمه طریقه دا ده فائدہ دا ده چې انتقال د غیبت نه شهود ته وشو. نو کوم څیز چې مونږ ته متصور و هغه عیان وګرځېده معاینه، کوم څیز چې مونږ ته معقول و هغه مشاهد شو، کوم څیز چې غایب و نو هغه حاضر شو. باید دا پکې فائدې دي. پی پوچھ رہی ثم انه لما ذکر الحقیقه بالهم دا نکته مصححه د خطاب ذکر کوي د علم ظاهر د علماء په نس. هر کله چې ته ذکر کړه حقیق بالهم هغه ذات چې لایق د حمد دی ووصف بصفات عظام هغه موصوف شه په لوی لوی څلورو صفتونو تمیز بها عن سایر الذوات په دې لوی صفتونو باندې جدا شه د نورو ذواتونه. نو تعلق د علم راغی د یو معلوم پورې چې هغه معین دی. دا علم زمونږ متعلق شه تر یو معلوم معین پورې داسې معلوم پورې چې هغه په صفاتو باندې مونږ ته معین شه کنه. خوطب بذالک اوس خطاب وشو دته بذالک په دې سره اے یا من هذا شانو ایاک نعبد دا معنا ده اے یا من هذا شانو یا غزا ته چې دای شان دی موصوف په دغه صفات عظام باندې دی. نخصک بالعبادت والاستعانه مونږ ته خاص کو په عبادت او استعانت، عبادت او استعانت تا پوری خاص کو. نخصک بالعبادت والاستعانت دا معنا نه ده چې تا د عبادت او استعانت پوری خاص کو. با په مقصور داخله ده ګوري عبادت او استعانت مونږ ته پوری خاص کو. که خصصت زیدن بالذکر خصصته بالذکر دا معنا نه ده چې دې می خاص کده یادګیرنه پوری معنا دا د یادګیرنه می د پوری خاص کړه.
با په مقصور داخله دا مقصور علیه باندې نه داخله په پوښ لای نو دا خطاب بیا ولې وکړو درې فائدو د پاره اوله فائدہ ليكون ادل على الاختصاص چې خدلالت په اختصاص کی ځکه د غائب نه مخاطب تلاړه مخاطب کې خو اختصاص ډیری کړه دیم و ترقی من البرهان الى العیان ترقی د دلیل نه عیان ته وشي پوښی الله تعالی د مستحق د حمد دو غاڼه په صفات سره دا برهان شي اوس لاړ عیان ته مشاهده د سترګو ته یا کنابد و یا کنستین دریم پیدا ول انتقال من الغیبه الى الشهود انتقال شو د غایب والنا شهود ته فکأن المعلوم صار عیانا گویا کی معلوم او ګرځید عیان کم ذات چې معلوم بی صفات واغه عیان و ګرځید معنا ښکارا و ګرځید والمعقول کم شی چې ستا په تصور کې او مشاهده هغه ښکارا و ګرځید چې ستا مشاهده کې راغې دریم والغیبت حضورا کم شی چې غایب واغه حاضر جوړ شو نه یا کرامدو کې رزق د حاضر صيغه استعمال کړه ولا پس په پوښ لای بني اول الكلام دې ځای دویم بحث دی نقطه مصححه د خطاب ذکر کوي د علم تصوف د علماء پر صوفیو پنس صوفیو وی تصوف څه ته وایي شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله نه چا تاسو کړو چې تصوف څه شي هغه ورته وایي چې د تصوف ابتدا دا ان تعبد الله انما الاعمال بالنیات او انتهای دا ان تعبد الله کانک ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك نیت صحیح کړه یعنی مراقبه ابتدا د تصوف مراقبه ده انتهای مشاهده ده دا مطلب په پوښتنه اوس وایي چې صوفیا وایي چې الله تعالی متصف کو په صفات اعظام سره دا مراقبه شو بیا مراقبه کې سره ترقی وکيو کینو بیا مشاهده ته لاړ شي یا کنابد و یا کنستعين اهدنا الصراط المستقيم تاخير برز مشاهده شو بني اول الكلام على ما هو مبادئ حال العارف اول کلام بنا کپاغ سچاغ شروع د حال د عارف د من الذکر والفکر چې ذکر او فکر ده مبدا ذکر او فکر ده مبدا د تصوف ذکر او فکر ده والتامل فی اسمائی او سوچ کول د خدای په نومونو کې او نظر فی علی او نظر کول په نعمتونو د الله کې والاستدلال بثنائه علی عظیم شانی او دلیل نیول دی بثنائی فعال د الله تعالی په عظیم شان د او باهر سلطانی او په غالب بادشاہی د ثم قفا بما و منتهى امری بیا ور پسې ذکر کا هغه څه چې هغه انتها د شان د تصوف ده عارف وهو غدا د یخوز چې داخل شي لجت الاصول هغه چپی د اصول تا ويسير ده وګرځي من اهل المشاهده پيراه ګوري بیا عیانن ښکارا ویناجیه او خبرې به ورسره کوي صفاها مخامخ اللهم جعلنا خدای منګه وګرځي من الواصلین الى العين چې منګه واصل شو ذات الهی سره دون سامعین منګه مګرځي د خلقونه چوریدون کیو لیلا سره خبرو لرا صرف خبر یو ورو کار نه کو نه د سینا چې منګه کې اصول الى الذات الى العين راس منګه واصلین نه وګرځي اصول الى الله نصیب د دې خبره باندې د نقطه باندې د صوفیو تاسو پوه نه شئ په پوه شئ دریم دا د صوفیو بیل شان خبري په دې مونږ ډیر نه پوي تاسو په دې پوه شئ اذا لم تر الهلال فسلم لناس روح بالابصار چې کله د میاشتنې لیدل انداغو خلکو خبره ومانه چې چا په دې سترګو لیدلې ده په پوښتای په دې خبرو چې موږ نه پوهیږو او صوفیه سوی زمونږ په عقل کې نه راځي او زمونږ دماغ په نه رسیږي او موږ به انکار نه کوو
تاسو لیدلې ده او وای موږ لیدلې ده بس ټیک شو تاسو په دې خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ علامه شعرانی شافعي مذهب عالم دی ډېر ها یو کتاب لیکلی ما سره دی تصوف باره کې الانوار القدسیه فی معرفت قواعد الصوفیه هغه چې وګورې داسې ناشنا خبرې پکې کړي دي چې زمونږ او ستاسو د عقل نه ډېرې کړي مونږ یې نه منو زمونږ عقل رسایي ورته نه کېږي او دې حقیقت امام سیوطي خبرو له چې د تصوفیانه خبرو له وګورې حیران به شي چې خدای دا کم څه وایي خو د دې خلکو خبرې منل پکار دي ګورئ دوی چې څه وایي دا د مشاهدې خبرې کوي چې دا مې لیدلي دي دا داسې شوي دي تاسې په دې پوه شئ د دې نه به انکار نه کوو ځکه دوی په دې سیس کې دننه دي او موږ د دې صحنې نه بهر یو ومن عادت العرب التفنن فی الکلام خو هغه صوفیه یادوم چې بدعتیان نه مبتدعین نه تاسې په دې پوه شئ هغه نه چې دا تصوف کاروبار ګرځولی دکانداري دا تصوف کې خو ډېرې پیسې هم دي که نه پې پوهیږئ دا خو ډېر ښه کاروبار دی د خلکو کاروبار ګرځولی دی هغه نه زمونږ اکابرینو چې کومه طریقه ده حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله او دغه د مسترشدین او متوسلین او مریدینو چې کوم تسلسل دی تر اوسه پورې را روان یا د مولانا زکریا رحمه الله مولانا خلیل احمد سارنپوري رحمه الله او د هغوی مسترشدین او متوسلین او متعلقین د هغوی چې کوم تسلسل را روان دی یا نور زمونږ د اکابرینو تسلسل او نور د بریلیانو پیر چې شي په پنجاب کې نو بس یې سم مه کوه بس مزې کوه صرف چف او کف کوه او تعویذونه جوړوه بس په ګلونو کې به دې پټای ومن عادت العرب التفنن فی الکلام دا دریم بحث دی نکته مصححه د خطاب د علم بلاغت د علماو په نس وای د عربو دا طریقه ده چې ای تفنن فی الکلام کوي کلام رنګاورنګ کول تفنن څه ته وایي رنګاورنګ کول مختلفو رنګونو باندې بدلول د غایب نه خطاب ته او د غایب نه متکلم ته او د مخاطب نه متکلم ته او د مخاطب نه غایب ته او د متکلم نه مخاطب ته او د متکلم نه غایب ته دا شپږ طریقې د خطاب دي یوې طریقې نه بدل شي بلې طریقې ته ځکه سامع ته ترغیب ورکړي چې تازګي راشي خبره چې په یو لیول روان یو سړی ستړی کېږي که نه نو دلته خبره په غایب کې روانه وه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک دم مخاطب ته شو ایاک نعبد و ایاک نستعین وای دا التفات دی څه شی دی التفات ویس پې پوه شئ ومن عادت العرب د عربو د عادت دی التفنن فی الکلام چې په کلام کې تفنن کوي والعدول من اسلوب الى اسلوب الى آخر او دل کوي د یوې طریقې نه بلې طریقې ته تطریة له چې تازه تحسین پیدا شي له دې کلام کې وتنشیطا للسامع او تازگی پیدا شي سامع لرا پیاد العدلو کی من الخطاب د مخاطب نه غیبت تا ومن الغیبت او د غائب نه الى التکلم تا وبالعکس عکس سمانا د غائب نه خطاب تا او د غائب نه متکلم تا د متکلم نه غائب تا او د متکلم نه مخاطب تا كقوله تعالى لك داقد الله تعالى حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم تر دې پورې چې تاسو په کشتۍ کې وئ او موږ روان کړي دا کشتۍ بهم په دوی باندې دلته اذا کنتم کې مخاطب تاسو په کشتۍ کې وئ کشتۍ مې په دوی روان کړي دوی نه به کوم په ځای بهم ویلې دا التفات شو د مخاطب نه غایب تا یادا قول الله تعالی والله الذي ارسل الرياح الله غزاد ته چې بادونه لېږلي دي فتسیر صحابه الوزی پتی بادونو باندې اوریازي پسخناه مونږ خړو بکو پدې باندې ګوري والله الذي اسم ظاهر ده دا په مرتبه د غایب کی نو دا غایب شو او پسخناه متکلم شو التفات د غایب نه متکلم ته وشو یا لکه دې قول د امرؤ القیس کې چراغ لیدي
نفس ته خطاب کوي څوک مړو او د خبر شه اسمت مقام کې و اسمت نفس ته وایي تطاول لیلک بالاسمد ونام الخلی ولم ترقد وباتت له لیلة كليلة سلائر الأرمد وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود اوږده شوه شپه ستا ای نفسه په اسمد مقام کې او د شغه سړی چې زړی د عشق نه خالي و ولم ترقد او توده نه شوې وبات شپه یې تېره کړه وباتت له لیلتن او شپیم په دم تېره شوه په شپیم تېره شوه کلیلت زلائر الارمد په شان د شپې د خاوند هغه چا چې په سترګو کې خسڼی پروتي او الارمده او سری سترګې سروالي مرض پې لګېدلی نو د کېږي او دا د یو واقع نه چې ما ته راغلې ده او زه خبر شوی ما د ابوالاسود نه چې هغه مړ شوی دی نو ځکه مې خوب نه دی کړی دلته تطاول لیلو کې نفس ته خطاب کوي خطاب شو وباتا او د شپه تېره کړې ده دنه مراد ځان یادوي نو د مخاطب نه راولګېد د چا ته لاړ غایب دا یو التفات دویم التفات وباته شپه یې تېره کړې ده دا غایب شو وذلک من نبأ جاءني دا د قیسې نه چې ما ته واقعه راغلې ده نو جاءني بیا متکلم شي نو دا د غایب نه متکلم تش پې پوه نه شئ تاسو پې پوه شئ دو التفاته پکې شو نو دلته چې د التفات شوی دی د غایب نه متکلم ته دغه ته مخاطب ته په صورت فاتحه کې پې پوه نه شئ تاسو وَإِيَّا ضمير منفصل وما يلحقه من الياء والكاف والها حروف زيدت لبيان التكلم بس کما کوي ها دا دې زینا واخله وَإِيَّا ضمير منفصل دا غزه پورې وقدم المفعول للتعظیم والاهتمام به دې ځای پورې یو سلور مباحث ذکر کړي اول باس په کلمې د ایاکه کې تحقیق ذکر کوي او دې کې سلور اقوال ذکر کوي ایاکه کې ضمیر ایا د کک د ک دواړه دي یو دویم دار چې په ایاکه کې به سلور قرتونه ذکر کوي ایاکا حیاکا ایاکا دا سلور قرتونه به کې ذکر کوي دا به ذکر شي و یا ضمیر منفصل نواخلا تر والعبادت پورې دویم باس د عبادت او د استعانت معنی او د معونت دو قسمونه به بیان شي د والعبادت نواخلا والمراد طلب المعونت په المهمات پورې دریم باس د نستعین او مفعول به ذکر شي د والمراد نواخلا و ضمیر المستکن پورې څلورم باس د صالح مقدره جواب بشي چې مصلی خو یوازې د نستعین جمع صيغه ول ذکر کړو د نعبدو په پوښتای اول باس یا کا کی خبره کوي چې دا یا څه شی دی نو دی وی و یا ضمیر منصوب منفصل یا ضمیر منصوب منفصل یا صرف یا وما یلحقه چې د دې سره څه پیوسته شوي دي چې یا د یا کاف د یا کا ها د یاهو حروف دا حروف دی زیدت لبیان تکلمی چې زیات شوي دي د بیان د تکلم او د خطاب او د غیبت لپاره تکلم بس متکلم به یا وای غائب د پاره به یاهو وای او د مخاطب د پاره به یا کا وای په صرف د قشه متعین کین نور ضمیر یا دی لا محل لها من الاعراب محل نشته دی لره د اعراب نه کتا لکتا چې پانت کې دا او کا پاره تک کې ده انت کې دا تا چې کوم د تعین د مخاطبینو د پاره د کا پاره تک کې دا یو قول شو ضمیر شعر یا ده او دا کب او دا غیا چې کوم د وحودا د تعین د بیان د پاره راغلی دی ښا تکلم او خطاب او غیبت د پاره دویم قول دار چې خلیل وای یا مضاف الیها مضاف شوی د دې چا تکتا یا مضاف د کم مضاف الیه دی یا کې یا مضاف الیه دی یا هو کې هو مضاف الیه واحتج دلیل ولد بما حکا وان بعض العرب چې بعض عربونه چې کم ده نقل شوی دي اذا بلغ الرجل 60 فياه هو الثواب
سړی چې کله شپېتو ته ورسېږي دی دې لرې شي او د ده نه دې لرې شي الشواب ځوانې ښځې دی دې د ځانو ښځو نه ځوانې ښځې دې د ده نه لرې شي ځکه بیا د کار نه وي که نه بیا به شا ورړی چې دا شا مې لږ وګروه صحیح ده شپېتو ته چې ورسي زه د په ایاهو و ایه الشواب یا مضاف دی هو ته ځکه دلته یا مضاف شوی دی الشواب ته دا خلیل ویلی دی خلیل وهو شاذ علامه بیضاوی وایي وهو شاذ دا شاذ خبره ده لا یعتمد علیه اعتماد نشي کېدی په دې باندې پې پوښتلی که پې نشلی پوه ځکه ضمیر خو نه مضاف کېږي که نه داسې خبرې کوي غټ غټ ملیان به یې داسې یو خبره به ترې راوځي چې ته به خفه شې چې خو به پې پوه نشلی زجاج څومره لوی سړی دی هغه وایي عامل په فعل مضارع کې چھ دی حروف اتین دي څومره ضعیفه خبره یې کړه نو بیا چې لن یضربه شو نو بیا خو پکې دوه عامله راغله دې سره بیا څه کوې چې اوس ژوندی وی نو زه په ادب کې به مې ترې تپوس کړی وی ډېر په ادب کې به مې ترې تپوس کړی چله شا به جواب راکړه لن یضربه کې عامل څه شی دی نو څه به وی په بوهیته والا کې هېڅ جواب راکړی د خپل قول نه به رجوع ضرور کول تاسې په دې پوه شئ که نه او صاحب وایي څه ویلي دي هغه وایي په مضارع کې چې کوم دی عامل څه شی دی خل و د نواسب او د جوازمو نه دا څومره ضعیفه خبره تاسو ویلي دي ټول عمر کم نم دي ویلي مضارع کې عامل شی دی خل و د نواس دا خل و خو عدمي شی دی عدمي او تاسو ویلي دي چې عامل څه ته وایي په لغت کې عامل په لغت کې څه ته وایي عامل مؤثر عدمي شی اثر کولی شي په څه کې اثر خو ترتب ته وایي که نه اثر څه ته وایي مرتب هغه څه ته چې هغه مرتب شوي په یو څه باندې نښې ته نو شی چې په خپله موجود نه وي هغه به څه وکړي په پوه نشلی ادمي شی وایي خل و د نواسب او د جوازمو چې کومه ده دا ده ډېرې کمزورې خبرې کوي بعض نو خلیل دلته وایي ایا ضمیر دی او کته مضاف ته او ښه دلیل نه وایي ایا الشواب یاهو وایي یا الشواب دا ضمیر دی نو بیضاوي وایي چې دا ډېره کمزورې خبره ده اعتماد پې نشي کېدی وقیل هي الضمائر دریم قول دا دی چې نه دا یا ها او که دا ضمیرونه دي او یا چې کومه ده دا تکیا ده وقیل چا ویلي دي الضمیر هي الضمائر دا یا کا په ضمایر دی و ایا عمدتن او دا استنی دی ستنه ده فانها دا یا ور سره ولې ذکر چې دا ضمایر دي فانها دا یا کا په لما فصلت عن العوامل چې کله د عواملو نه جدا شو نو تعذر نطق متعذر شه په دې باندې مفردتن فضم الیه یا ور سره پیوسته شل تستقل به چې مستقل شي تاسې په دې شبیهې په دې نطق کې مستقل شي یا کا هو په دې خو تلفظ نه کېږي که نه یا ورسره دې دپاره یو ځای کې چې مستقل په نطق شي دا څو قوله شو څلورم قول وقیل چا ویلي ضمیر هو المجموعه ده یا ضمیر دی دا څلورم قول دی ها وقرئ دا دویم خبره ذکر کوي قرات اربعه په یاکه کې وقرئ لوستل شوی دی ایاکا په فتحې د حمزې سره دا دوه شو وحیاکا څو شو بقلبها ها ان وحیاکا چې حمزه په چاک بدله کې په ها باندې نو دا دوه شو دریم ایاکا او څلورم ایاکا په کسرې د حمزې او په تخفیف د یا سره څو قرتونه شو څلور قرتونه دي بس بکو